سورة بني اسرائیل ده بني اسرائیل سر لگ دیر واقعات تسمیت الکل باسم الجزء مخصوص واقعات و حالات مجاز القرآن تقلید و دیاوی طرز عمل و طرز کتابت چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خپل کتاب التفسیر دی هغه په نهج باندې لیکل ده نو څنګه تفسیر چې عام مفسرین د تفاسیرو کې کوي هغه د دلته نه کوي بلکې هغه چې څنګه کړی دا د کوم ټکو د کوم حروف د کوم کلماتو د کوم آیاتونو اومقه بدای کوي وای قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأولين وهن من تلال وقال ابن عباس بس دلته ودرګه دا ځای ګران ده ګان عبد الله ابن مسعود نو ما واورید عبد الرحمن بن یزید وی د غټ تابعی ده و هغه ویل چې دا درې سوراتونه بنی اسرائیل سورته کهف او سورته مریم انهن من العتاق الاول دی اول جمع شو دی عتاق معنا څه شي یو معنا د عتاق د عمده د ډېر عمده او قیمتي سوراتونه دي دویمه معنا د عتاق قدیم بیت الله ته بیت العتیق ولی وای ځکه ان اول بیت وضع قدیمه کوټه ده چې پس مکه جوړه شوې نو دا معنا چې دا درې سورتونه قدیم سورتونه دي عمده سورتونه دي قیمتي سورتونه دي په اعتبار د مضامینو او بیا څه وای وهن من تلادی یاد کړه دا تلادی او دا درې سورتونه چې دي دا زما محفوظات قدیمه دي دا کته عالمانه تعبیر کوي چې شروع کړي را انهن دا درې سورتونه من تلادی دا زما محفوظات قدیمه دي یعنی ټول نمخ کې چې دا نازل شوی ما یاد کړی او مکه شانته مې په حافظه کې ځان سره ساتري محفوظات قدیمه دویمه معنی یو کا انهن من تلادی د درې سورتونو سره زما د زړه یادونه تړلې دي ل د درې سورتونو سره او ل مضامینو سره زما د زړه یادونه تړلې شوي لکه موږ دا زما زور یادګار ده دا سورتونه دي عمده دي قیمتي دي محفوظات دي او زما د زړه یادونه دې سره تړلې دي یو حرف او د دې مضمون زمانه هېریږي نه وقال ابن عباس رضي الله عنهما سينغزون الیک وای ګوره چې کله ته دې ته خبرې کې د توحید نو دې سرونه خوځي داسې دا سرونه خوځول استهزاء نغز ویل کېږي حرکت د غاښ ته نغزت سنی غاښ مې خوځي نغزت سنوکا غاښ د خوځيږي نو دلته وای فسایون غیزونه د نغز نه ده لقئی خوځي تا خپل سرونه یهزون له وقضینا الی بنی اسرائیل اخبرناهم انهم سيفسدون دا قضا په دریو معناګانو باندې راځي او درې وړ معناګانې درته وزري تیرې شوي دي بیا بم راشي او دا واسمانونو زمکه الله پاک پیدا کړ او بنی اسرائیل باندې فیصله کړي او اخبرناهم انهم سيفسدون دی به دوزله فساد کوي په زمکه کې سيفسدون فی الارض دی به دوزله فسادات خوري په زمکه کې هغه دوزله یو د صحرای تیه او د شام واقعه ده قضا راځي په دریو معناګانو باندې علی وجوهین یعنی درې معناګانې دي قضا او د درې ور د پر په قران کې د لفظ قضا استعمال شوی ده قضا په معنا د امر و قضا ربک امر ربک او قضا په معنا د حکم ومن الحكم ان ربک یقضي بینهم يحكم بینهم او قضا په معنا د خلق او پیدا کول فقضاهن فخلقهن سبع سماوات نفيرا من ينفر معه وجعلناكم اکثر نفیرا او ما ګرځولې تاسو اکثر متنفر نفرت کوي د حق اوریدلو نه ولا تنظروا يدمروا ما علوا
او نفیر دیتم وای چې ما تاسو ګرځولې زیات جهت د لشکرو نه ده ولیتبروا یدمروا ما علو تدبیرا او دې لپاره چې الله پاک هلاک کی او تاسو بیخ او بنیاد وباسي په هلاکول سره حسیر محبس ته وای جیل ته جیل خانه فحق وجب ميسورا لينا او میسورا نرم خبره ملینه خوږه خبره زشت نه یل خطأ اسما وهو اسم من خطئت والخطأ مفعول مصدر من الاسم خطئت دلتا امام بخاری رحمت الله علیه دو تسامح کړي ک تسامح ورته وای ک تساهل ورته وای او دا دو تسامح او تساهل په دې وجه باندې کړی دي چې د مخه ته د ابو عبیده مجاز القرآن تفسیر پروتو مجاز القرآن کې ابو عبیده دا دو تسامح او تساهل کړی دي اول دار الخطاب دته مصدر ویلې ده امام بخاری رحمت الله علیه حالان کې دا خطا اسم مصدر دا مصدر نه ده نو اسم مصدر ته مصدر ویلې ده دا تسامح د خطا شوی نه ده تساهل او تسامح ده ځکه د کتاب التفسیر ماخذ مجاز القرآن ده الته خطا ته مصدر ویلی د مرته مصدر ویلی یو دا تسامح او تساهل شو دویم خطأتو په معنا د اخطأتو سره واخیسته نو دی وی چې دا خطأتو په معنا د اخطأتو سره چې اخیسته د دویمه تسامح کړي ولی وی ګوره خطأتو دا ثلاثي مجرد دی دا هغه ګناه ته ویل کېږي چې قصدن وشي اخطأتو دا مزید دی د باب فعال نه دا هغه ګناه دی پر استعمالیږي چې بلا عمد دی نو ته څنګه یو لفظ چې بلا عمد ده هغه استعمالوي د هغه ګناه دی پر چې هغه عمدن ده نو ګوره دلته وایي چې خطأتو په معنا د اخطأتو سره ده نو اخطأتو خصوصي مزید دی باب فعال نه ده هغه ګناه چې بلا عمد یا خطأتو هغه ګناه چې عمدنی نو ته څنګه عمد او بلا عمد سره یو برابر او څنګه ته اسم مصدر ته مصدر وای دی وی چې خطأتو ما په معنا د اخطأتو سره او خطأت ما مصدر ویل ده وی دا ځکه چې ابو عبیده ورته مجاز القرآن کې مصدر ویلو او بیا دلته دا خطأتو په معنا د اخطأتو سره اخیسته پرې پوه شو وسه وای لن تخرق لن تقطع انک لن تخرق لو ډیر درون پزمکه مزه مړه د تکبر نه کډیر درون شزمکه سیرولې نشيله ګوره وایزهم نجوا دا نجوا مصدر ده لکه زید عدلن په شان ده وصف مبالغتن ده دسه نه وای ناجیتو فوصف ناجیتو فلان ما د فلان کی سره مشوره وکړه لیکن دلته هغه مجلس ته مشورې ته نجوا ویلې ورنه نجوا خو مشورې ته وای دا اطلاق مبالغتن د زید عدلن په شی چې عدلن عدلن تعبیر وکړ او کنه بس دا غیاش نشي بیا زیړ شي بیا وچ شي بیا میده شي بخیلک او ته برانګیختک دا خپل شه سواران والرجل والرجال واحدها راجل رجاله جمع د راجل ده راجل هغه چاته وي چې پیادل رواني او فارس هغه چاته وي چې په اس باندې سوري لکه صاحب او صاحب تاجر او تاجر نو تا ته وي چې دا جمع ده د پیادلو نو دا خپل سواره او پیادل په ورواچو ده سیاله حاسب هغه هوا ته وي چې شګ ځان سره بادای شګ حسب جهنم او لام دی باب ناراضی حسب جهنم اغس کروټ د جهنم یورما به فی جهنم هو حسبها کافران به جهنم ته ورغورځولې شي او داس به دی ور لمبه تاوی را تاوی له دنیا کې چې تیز هوا او بلبلکی راشي او دا غیا او شګي بادیله والحسب مشتق من الحسب والحجاره طارة مرة وجماعته طير وطارات تاراتو تیرون دا د تاراتون جمع د مرتن کرتن معنا باندې راځي کله چې الله تعالی جبريل ته وې چې ان عليك لعنت واغه ورتول لاحتنکن ذریت
وې زه به د آدم ټول اولاد بیخ او بنیاد وباسم بیخ او بنیاد به د اولاد آدم وباسم معنا دی پسې به شمه یو نیک کار ته به نه پرېږدم ګمراه کوم به يقال احترق فلان ما عند فلان من علم استقصاه غير حظه قال ابن عباس رضي الله هر یو ته به ورکړی شي عمل نامه خپله كل سلطان في القرآن فهو حجة قرآن شریف کې چې په کم ځای کې لفظ د سلطان راځي نو معنا به دلیل وي یا عقلي یا نقلي یا انفسي یا فاقي ولي من الذل لم يحالف أحدا ولم يكن له ولي من الذل او نبوي در پر مددگار په وخت د ذلت کې لم يحالف احدا هیڅ څوک به د حلیف نه چې د مدد وکړي باب قول الله تعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ګوره مولانا صاحب د معراج واقعه ترمذی کې پرونم تاسو لږ غونډه اشاره بل ورځ وکړه چې دا د معراج واقعه کې 15 شپږ قول دي کم کال کې وشوه او دا بیا په کومه میاشت کې وشوه په کومه شپه باندې وشوه یقظانی او دا منامی او روحاني او جسمانی او دواړو نو زاغي کې ډېر غټي مسلې دي تاسو ویلې ځای په ځای دی یو کال د هجرت نه مخکې په یو لسم کال د نبوت یا دولسم کال راجح دولسم او د رجب المرجب میاشت کنه ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانی رجب 15 قول دي د رجب المرجب میاشت ولسم نلسم وویشتم راجح ده د زیارت د جمعې د پیر شپه راجح ده نو ګوره بیا د مکې مکرمه نه د مهانی د کور نه حتیم ته د حتیم نه د اپریشن او بیا بیت المقدس پورې تک د اسرار دا د قرآن په نصوص باندې صراحتاً ثابته د انکار ته نه کفر ده او لا هغه ځای نه بیا عالم بالات عالم ملکوت او لاهوت او جبروت ته دا په اخبار احاد باندې ثابته ده انکار او فسق او ضلالت الله وبه قال حدثنا عبدان الى اخره عن ابن شهاب قال ابن مسلم قال ابو هريره رضي الله عنه رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به لا بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما فاخذ اللبن قال جبريل چې کله بیت المقدس ته راوستو نو دوه پیالې ورته راوړي یو کې شراب او بل کې ګبي هغه دا شوده وي نو هدایت او دلالت ورته د لبن او د خمر په شکل کې پیش هدایت او دلالت دای ورته د شراب او د شودو په شکل کې پیش کړ هدایت په شکل د شودو کې دلالت په شکل د شرابو کې نو چې دا دوه پیالې ورته ونیوي رسول الله مبارک جبريل ته وکړه چې کوم عالم هغه ورته د شودو طرف ته اشاره وکړه بیا ورته وای اخترت الفطره فطرت دین مستقیم دی خوخ ک او کدا بل شی دی اخیشته وی لغوت امتک امت بد بیلار شول وبه قال حدثنا احمد بن صالح الى اخره عن ابن شهاب قال ابو سلمة سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تبغني قريش كنت بالحج دا چې چالو چې کله د معراج سفر وشو واپس رسول الله تشریف راوړ سحر حتیم سره و چې ابو جهل مخامخ شو ابو بکر صدیق سره لامیلاو شویم نه نظام عالم الله ودرول او د شپې په لګه حصہ کې دا وګت سفر وشو نو ابو جهل استهزاء ورته ویل وای کنه پیغمبر څنوي زړېشته کنه ویاو بیګا زلالم بیت المقدس ته وغین اسمانونو ته نو د سخ وخندل اول ابو بکر پس ورغه وراشه یار خو د نور خبرې کوي سوي وې داس وای که زما یار ویلی بالکل زما په ایمان د دار اشتیاري دي دینم په کم ټایم کې جبريل راغی نبی پاک ته چې ابو بکر نن صدیق شو بیا لاړ کافران را جمع کړ ابو جهل چې راشي محمد خو څنوي خبرې کې عليه الصلاه والسلام حاتم سره وایزه ولاړو مچ دی راغله ما ته وی چې ښا ته بیت المقدس ته تل نو د بیت المقدس سو دروازې دي شرقي دروازې شمالي دروازې جنوبي غربي دروازې کڑکۍ په کې څومره دي ستنې په کې څومره دي نو دا داسې سوالات دي چې بے فائدې فضول دا منګ او تاسو یو ځای ته لاړ شو یو کلی کې میلمانه یو جمعات کې لمونځ کو نو موږ پکې نشمرو من کڑکۍ او شوکې سه الماری نشمیرو من دروازې نشمیرو مونږ کوزو وی الله تعالی را سره دا احسان وکړه چې له حتیم نه تر بیت المقدس ته څومره حجابات د لری او بیت المقدس ماته داسې مخامخ دی بچ ته پوسو څومره ستنې دی ما وی دومره دي څومره دروازې دی ما وی دومره دي د هر خبره سوال جواب می ټیک ټاک ور وی بیا په خپلو کې یو بل تاسو وکتل سرونه ښکته کړو روان شو
فتفقت اخبرهم عن آیاته ز شروع شوم ما اطلاع ورکول قریش ته لعلایم د بیت المقدس لا يقول ابراهيم قال حدثنا ابن عبد بن شهاب عن عمه لما كتبني قريش حين اسري به الى بيت المقدس نحو قاصفا ريح تقصف كل شيء. قاصف هغه هوا ته وای چې ونه لبی خراو باسي ونه بوټي تقصف كل شيء کانی دا سر غړی ونه بوټي لبی خراو باسي. باب قول الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم منګه پټول مخلوق کې چې زر قسمه یا تل سو قسمه کرامت ورکړی دا اولاد آدم و دا جدا مسله ده. تاسو ویلی دی جلالین شریف کې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً چې دا کرامت او شرافت بنی آدم ته چې میلاو د نو سبب د کرامت او شرافت سره بعضی وی علم ده بعضی وی تعلیم ده بعضی وی تعلم ده منګ وی دا درې وړي علم ده چې د تعلیم او د متعلم په منځ کې شریک بس معلم بیانوي متعلم یادوي او د سبب اشرف المخلوقات ده قیمتي جوهر دی عقل ورکړې مخاطب کړي دله كرمنا واكرمنا واحد ضعف الحياه عذاب الحياه وعذاب ضعف الحیات موصوف دا عذابا ضعفا اله خلافك وخلفك سواء یعنی دو چند عذاب په دنیا کې او دو چند عذاب بعد الوفات خلافک و خلفک سوا د دواړو معنا یو ده خلافک و خلفک خلف بد جنشین او خلاف مخالفین یو معنا شول وانا بجانبه چې تو ورته خبره کوي تباعد بجانبه الخ در نواړي مخ در نه بل طرف ته واړي روان شي او کل یعمل علی شاکلته ار یو به عمل کوي په خپل طرز او طریقه او طبیعت باندې صرفنا وجهنا قبيلا معاهده ومقابله قبیل مخامخ مقابله او قابله هغه خزه ته وای چې د یوې خزه بچای کیږي دا څوک جوړه مخامخ ناستره هغه ته قابله زکوي شروع برو عورت تناسره چې د ماشوم ولادت کې د خزه سره تعاون وکړي خشيه الانفاق ينفق الرجل املك ونفق الشيء ولا تقتلوا اولادكم خشيه الانفاق ګوره خشيه الانفاق نفقه ولی وای لګولو سره ختميږي د دې وجنا چې زمون خرچه او خوراک به ختم شي تاسو بچي وجنئ دا کار مکوي املک ونفق الشيء ذهب اي املک الشيء ونفق الشيء ذهب کله چې یو شی ختم شي مصرف شي او لګيږي عربان وی املک یا وی نفق ادوارو معنی ودا بخیل اخیری هدا پوریال لاسونه به تړلی جام پورې داسې واحد زقن راځي دا لاسونه به یو لاس دې جام لاندې بل دې لاندې په زنجیر به تړلی وقال مجاهد منفورا واخرا طبيعا ثائرا وقال ابن عباس نصيرا طبيع ویل کېږي انتقام اخیستون کې ته ولن تجد له څنګه راځي ولا چې تاسو به پیدا نه کوي طبيع معنا څوک انتقام اخیستون کې خبر وفئت وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تبذر لا تنفق بالباطل صحیح شو غنه د پیسې ګوره یو اسراف د یو تبذیر اسراف دار چې په جایز ځای کې پیسې لګای خو په 100 روپۍ کار کیږي تشل لګای ته 15 لګای د اسراف او تبذیر دار چې پیسې به مصرف لګای یو ځای د لګول نه او د اجراګانو ته خلک ورکی ډمانو ته ورکی سینما تزي شراب پیا خلی آیس په باندې خلی دا پودر وغیرہ دا تبذیر په باطله کې پیسې م لګاوه بوز داسې عام مفهوم یې راوړه چې په سونو افراد د تبذیر لاندې راغله ابتغاء رحمة رزق مصبورا ملعونا لا تقف لا تقل فجاسوا تيمموا يرجفوا او د هواګانو روانه کړي دغه کشتۍ خو په خوا هواګانو بچلولې اوس ماشینګریان راوته موافق هوا براله کشتۍ به منزل مقصود ته ورسوله مخالف هوا براله کشتۍ به بیرته د منزل مقصود نه واړوله د پریوزی په زنو باندې اکثر خلکو بچ کله مسخره کول مسلمانانو پورې نو چې هغه بلمونز کو دی به خواته راغلل
مسلمان خو به ټنډه لګي پوزه به لګي دی به زنه لګول او ټنډه او پوزه به د ځمکې نه بره نیولي او یا دا د یخرون للاسقان للوجوه علی الوجوه مسلمانان ته نه والا دی پرې وزي په مخونو باندې الله ته منا سجدي کوي کله چې مونږ اراده وکړو چې یو قریه اهل د قریه هلاکو امرنا مترفیها منګ امر کو مالدارانو ته وډیرګان وربابانو نوابانو چودریانو څنګه امر ورته ففسقوا فيها دیالته فسق او فساد او فجور او بغاوت او نافرمانی شروع دي اوس غرض د امام بخاری اشاره د قراءات مختلفه او ته په امرنا کې د امرنا کې درې قراءات راغلي یو په معنا د امر امرون سورای انصرون نو بیا خو دا معنا شو الله وی چې کله یو قریه او اهل د قریه من هلاکو نو من ورته امر کو چې شابه فسق شروع کړي بغاوت شروع کړي شراب نوشي او زنا بدعملی بدکرداری شروع کړي الله چاته ان الله لا یامر بالفحشاء په منکرات باندې په ګناهونو الله امر کوي دلته بداسه تقدیر راو باسه امرنا مترفیها بواسطه الانبیاء چې کله منګه د یو قریه خلق تبا کو د انبیاء په واسطه د علماء په واسطه د کتابونو په واسطه من وډیرګانو ته مالدارانو چودریانو اربابانو ته حکم وکړو چې تاسو د ایمان تقاضې پوره کړئ د الله طاعت او بندگی وکړئ په دې مال باندې د الله رضا حاصل کړئ خو چې کله هغه مالدارانو چودریان د انبیاء ونه مني د علماء ونه مني د کتاب ونه مني او د هر څه باوجود فسق او فجور شروع کې نو منګه بیا د تبع اتمام حجت ور باندې وګ اتمام اول ورته د نبی په واسطه امر کو چې تاسو بغاوت په ځای اطاعت وکړئ د نافرمانی په ځای فرمان بردار شئ او چې هغه ونه مني بس بیا دوی فسق او فجور بغاوت شروع کی به منګه تبع اتمام حجت دلته داسې ونه وای چې مراد د دین امر بالفسوق او امر بالفجور د ففسقوا فيها فدمرنا نه د بد عملی په وجه دوی موږ تبا کوو خو الله تعالی وایي چې ان الله لا یامر بالفحشاء خدای فحشا او منکر باندې امر نه کوي دای فحشا او منکرات کول مالدارین غلطه فائدہ او چتول ما د نبی په جمع منه کمنه نشو بیا می هلاک دویم قرات ابن عباس ودا پاسل کې عمر نه ده عمرنا مترفی حدیث سمع اسمعون په معنا د زیاتولو مثلا ګورا چې کله منګه دوی زیات کړل دا مترفین پرته عیش ژوند شروع کا عیش او عشرت شروع کا نو بس بیا موږ ورته چې د عیش او عشرت نه توبې وباسي خدای د عیش او د عشرت نه توبې څومره بچ مالداری زیاتې ده د دې به عیش او عشرت زیاتې ده بیا الله تبارک وتعالى دوی تباک وای وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول للحي لا كفروا في الجاهليه امر بنو فلان د فلان کی خاندان کو ډیر زیات شوی ده نو امر په معنا د زیات دلو سره بس دغه د انبیا او اولاد او د دې پسمندگان دغه خلک دي چې مونږ کې نولي او نوح علی السلام سره پکشتي زکه چې د آدم علی السلام نه پس تر نوح علی السلام چې څومره خلک واغه طوفان کې غرق او هغه څلې پاسه اتیا کسان چې پکشتي کې ونه دا باقی پزمکه چې څومره دي دا د عمر اولاده ده انه کان عبدا شکور نوح علی السلام دی الله بنده او قدردان قال حدثنا محمد بن قتيل الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع وكانت دا د لیچ د لاس غوخه د رسول الله مبارک غوخه ودا سریع الهضم خوګم دا سریع الهضم د وکانه توجبه او د ډیره زیاته غوخه ودا د لاس غوخه فنهش منها نهشتن نهش دې ته وی چې اډو کې په دواړو لاسو ونیسي او په خله باندې به باندې چک لګي غوخه را جدا کړي نو بیا نهشه چک ولګاو په دې اډو کې باندې یو چک ثم قال انا سید الناس یوم القیامه زب متبوع او مقتدا او شافع کبرا د ټول مخلوق مده قیامت پر ورځ
وهل تدرون مما ذلك يشبه او تاسو پوهیږئ مما ذالک دا پڅ ز سید الناس متبوع د خلکو يم سردار د خلکو يم شفیع په شفاعت کبرا يم تاسو ته پته شته وسی ورته وجه و یجمع الناس الاولین والاخرین في صعيد واحد يسمع المدعي وينفض البصر وتدنو الک میدان حشر بویدا سے همواری ټول میدان حشر چې یو आवाज کون کې بګوري دا سه باواری چې आवाज څوک کوي نو تمام میدان حشر والا به ګوري او د आवाज باوري مړه دومره غم او پریشانی به جسمانی روحانی په میدان حشر والا باندې راشي لا یطيقون چې د دې برداشت نه بهر شي یو بل ته وی الګ ګوري نه څومره ډیره سختی د نور یو میل رانږدې ده سوره نشته خوله ده راځي څوک پیدا کو چې رب العالمین ته زموږ سفارش وکړي وی راځي آدم علی السلام ته ورشوې سیب ته خو ابل بشر الله په خپل قدرت پیدا کړی تا کې روح چولې ده دا ګورې نه څه حل ده وامر الملائکه فسجدوا لك اشفع لنا يا رب قال ترى الى ما نحن فيه ته ګورې نه چې موږ څومره په تکلیف کې یو الا ترى الى ما قد بلغنا چې موږ تکلیف کې کم حد ته ورسېدو ولا او زما رب نن دومره غوسه ده چې دینه مخکې دومره غوسه نه ولن یغضب بعده مثله او د دینه پس بم بیا دومره غوسه نه بیا خو به ټول رحمت یاله بس نفسي زما سره د ځان غم ده ما سره د ځان غم ده زه دې ونه نه منې کړو ما ارتکاب د شجرې کړل انك انت اول الرسل الى اهل الارض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا الى ربك لا ترى الى ما نحن فيه فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه قد كان لي دعوه على قومي نفسي بس یو دعا هر نبی سره الله وعده چې علی الفور قبلهم ما هغه دعا په دنیا کې کړه د قوم په خلاف رب لا تذر وسما ته یا عزیز الله تاسو سپارښت نشم کول من أهل الأرض يشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاثة أرباع عليك دلته وګوره ما درې دروغ ویلي دي ته وګوره لګ و سوال پیدا کیږي چې الله پاک د ابراهیم علی السلام په شان کې فرمایي انه کان صدیقا نبیا نو چې صدیق د بیا څنګه د درې دروغ دی ویلي صدیق خو دروغ نه وای جواب دار چې دا کذب حقیقتا نه و دته توریه وای توریه دوی دی الله دی پر یو دی خپل عزت نفس دی پر فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم د سقیم نږدې معنی د بدني بیماری او لري معنی د روحاني بیماری نمرودیانو ته قریبه معنی واخیسته چې بدني بیمار ابراهیم علیه السلام د تاسو شرکیات او روحاني بیمار کړي دایم دی الله دی پر ویلی دا توریه شو کذب حقیقتا نه صورتان ده او دویم بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينفقون بوتان د مات کړي بیا ورته دی غټ به مات کړي ته پوښتنه نه وکي چا را کار کوي دیم دی الله دی پر کړي دام توریه را کتا سوې چې دا جلب منفعت دفع د مزورت کولای شي نو بسا د تبر د غټ بوت پوګه باندې خیر دنه ته پوسو کوي او دریم حاضی اوختي ادم مصر ظالم بادشاہ چې سړی سره به خز روانه او خيسته به نو کپوی بشو چې خور او رودي څه ورته نه ویلې او که خز او خاوند او خز به بوت او خواهشات به تی پوره کول نو چې دی پاغه لار فلسطین ته روانو نو آلته ونیول چک پوسټ کې پولیسو نو ابراهیم علی السلام خو دینه خبرو نو بیا بیبي ته ویل حضرت ساره ته چې تب ورته وای چې دا زما ورور دا په دی وخت کې ما او ته په دین کې سره ورور او خوري نو هغه د خپل عزت نه پز لپاره دا توریه وال اشفع لنا الى ربك ما ترى الى ما نحن فيه فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب
بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتل. ګوره جی ما سړی وجلی و خو قبطي او سبطي قبطي د فرعون قوم د فرعون لنګري و هغه ته به یې چای روټۍ تیاروله او سبطي د دی قوم دی جګړه وه هغه موسی علیه السلام ته وویل چې من خلاص کړه موسی علیه السلام یو ګزار یو ته یو بل ته تعدیبا چې جنگ هغه مړ شو فوکزو فقضوا علیه الموت ځکه بعضې خلک په دې ملک کې داسې هم تیر شوي ګوره موسی وایي غټه ګناه کړې علیه السلام قتل یې کړی نو یا ظالمانو دا خو یې ګوره تعدیب و یو ګزار اراده د قتل نه وه دویم دا ده چې فرعوني یې وجلی کافر یې وجلی څه مسلمان یې نه ده وجلی خو دی وایي چې ما نه دا کار وشو ما ته صراحتا حکم د قتل الله نه وکړی ما ته اوس حیا راځي چې زه ستاسو سفارش ما سره د خپل ځان غم ده نفسي نفسي موږ د خپل ځان په فکر کې یو موږ د ځان په فکر کې یو الله نن دومره غوسه ده چې دی نه نه مخکې دومره غوسه و نه بله دی نه بعد إنه إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت الله أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس او ته یو روح اضافت تشریفا ده وكلمت الناس بالمال صبيا اشفع لنا خلکو سره د خبرې کړې دي د مور په غیږه کې او په ګواره او په زانګو کې دومره لوی مقام زمونږ شفاعت الله ته وکړه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. ګوره دلته دا شی دا ونه ویل داسې یو کار خلاف الاولا چې دنه شوی هغه لیکن د دا ویل بل ځکه بیا وګد مفصل روایت د صحاحونه علاوه بل کتاب هغه کې دا راغلی دي چې عیسایانو ما ته الله او د الله زوی ویلی دي اگر که ما خدا حکم ورته نه ده کړی خو دوی ما ته د الله زوی ویلی دي فلهذا ما ته حیا راځي اذهبوا إلى غيرهم وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك. دې معنا به څه وګورئ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اے نبی پاک ته دی الله رسول او خاتم الانبیاء الله تا ته وړاندې ورستو هر څه معاف کړی دي نو غفر مغفرت خو بعد الذنب راځي او انبیاء د ذنوبونه قبل نبوت بعد نبوت صغیر کبیر منازع دي عصمت الانبیاء زمونږ ایمان او د ایمان حصہ ده شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه د دې آیات چې کومه معنا کړي زویم د هغې نه ښایسته او مزیدار او تسلی بخش معنا بله نشته هغه دا شاه صاحب وایي چې دا خطاب تشریف ده دا خطاب تعظیم ده دا خطاب تکریم ما څه ویلی یونس دا خطاب تشریفي ده تعظیمي ده تکریمي ده دا معنا ده چې الله پاک تاسو دنیا ته پاک صفا ستره د ګناهونو نه راوستي تاسو الله پاک دنیا ته داسې راوستي تسلی ورکړی چې د ګناهونو نه پاک صفا ستره نو فلهذا په آخرت کې په تاسو باندې د یوې خبرې مؤاخذه هم نشته مؤاخذه خو به په هغه چا وي چې هغه د ګناه نه پاک نه وي هغه ګناهونه کړي دي توبه یې نه ده ویستې او ته چې الله پیدا کړې دنیا ته په داسې حال کې پیدا کړې چې د هر قسم ګناه نه پاک صفا ستره غفر لك الله ما تقدم وما تأخر دا معنا ده فلهذا ستاسو زغم نشته د مؤاخذه فی الاخرت نو رب تبارک وتعالی ته پیدا کړې لہذا پاک صفا ستره ګناه درنه نه ده شوی لکه د نور انبیاء یو خطا ذکر کړ تا یو خطا هم نه ده کړې لہذا تاسو د شفاعت کبرا د مقام د پاره لایق او قابل خلک تاسو زمنګ د پاره الله ته پیش سي او زمنګ سفارش الله ته وکي انا سید ولد آدم وز دې ټکی ته وګوره اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه دغه جمله د آدم علی السلام نو واخله تر اخیری خپل پیغمبر پورې ټوله ته بد اولین او اخرین کوي قربان تاسو ګورئ نه څومره تکلیف کې موږ مبتلا یو فانطلق فآتي تحت العرش بس زه به روان شم او را به شم د عرش لاندې به سر په سجده باندې کېدم ګوره بیا زه ورته انا لهم زیم کنه بس الله پاک به ماته اجازت وکړي زه به سجده وکړم
بیا براته الله پاک وای ارفع راسک سر به اوچت کما بیا به د الله تعالی حمد او ثنا په هغه طریقه باندې وایم چې کومه راته ښودلې ده بهترینه ثنا او په دې ورځ به الله پاک زما سینه خلاصه کړي زما ژبه به خلاصه کړي زما د سینې او د ژبې نه به داسې تعریفونه خپل صادر کړي چې هغه به مخکې ما نه وي ویلي بیا به زه سفارش وکړم الله به اجازت وکړي سل تعطى واشفع تشفع وی په دې وجه زه سید ولد آدم آدم علیه السلام نه ونیسه تر عیسی علیه السلام پورې شفاعت کبرا ته هیڅ غاړه کې نه خوله حضور وی انا لهم زیم کنه نو مقام د شفاعت کبرا یو مقام محمود دوا مقام دی وسیله درې دا درې واړه یا دو دی دی یو مرتبه دو نمونه دی یا درې مرتبه دی درې واړه دی نبی پاک دی وهذه تحت العرش فاقرأ وسجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله عليه من محامده وحسن ثناء عليه شيء ثم لم يفتحه على احد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع فارفع تسفارش کا وزبع قبلو مال فاقول امتي يا رب يا ربي امتي يا ربي امتي يا ربي فيقال يا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن اول خو به د ټولو کې بیا د خپل امت مخصوص شفاعت چې کوي بیا ورته وایي نو زه اوس داسې چلو که د جنت ښي طرف چې کومه دروازه ده په دې باندې زما هغه بندگان دننه که چې هغوی به هیڅ قسم ته حساب او کتاب او مناقشه فی الحساب نه دا یوه دروازه د یمین جنت مخصوصه د دی دپاره ده او دا باقي و دروازو کې هم دی شریک دی په دخول او خروج کې ثم قال والذي نفسي بيده انما بين المصراعين من مصانع جنتك وبين مكه مصراعين تسنیه د مصرا درشل دو درشل د دروازې له دروازو د جنت نه د جنت دا ګوره دروازه د دروازې ته چوکټ یا درشل ورته وایي دا یوه درشل د دروازې له دروازو د جنت نه دومره اوږده ده کما بین مکه و حمیر دا حمیر دا په یمن کې یو شهر ده وی له مکې نه واله تر یمنه پورې دا خو یې ګوره چوړهي ده لمبایي نه ده د دې درشل دا لاندې دا دروازه ده چوکټ چې پکې و دا یو درشل دومره ده لکه مکه و حمیر یا لکه مکه بصره دا د شام یو شهر ده و سوال دا پیدا کېږي علما وایي دې ته خو یو میاشت مزل نو درشل د یو سیټ نه بل سیټه پورې یو میاشت مزل سوال دا ده چې دا دومره غټه دروازه دا دومره غټه درشل دې ته څه ضرورت دا ډېره غټه دروازه او غټه درشل بد نه لګي جواب وکړه مولانا صاحب چې تا 15 مرلې کوري او د مدرسې نه د غټ ګیټ ورته ایښي دا ډېر بد ښکاري وړوکې کور سره وړوکې دروازه خوند کوي او چې کور د ډېر غټي او ګیټ دی ورته وړوکې لګولی هغه هم ډېر بد ښکاري هلته خو جنت ته ګوره د دنیا لس چنده رقبه یو جنتي ته الله ورکوي نو چې څومره جنت غټ ده کور غټ ده غومره ورسره غټه دروازه موزونه او ښایسته ښکاري دا منو چې غټه دروازه بد ښکاري خو وړوکې کور سره وړه دروازه بد ښکاري غټ کور سره خون کوي مزه کوي غټه دروازه له غټ کور سره جنت خو غټ کور ده کنه الله من ورکړو داود علیه السلام ته زبور په معنا دی مزبور لکه کتاب په معنا دی مکتوب کتاب مزبورا مزبور لیکلای شوی د داود علیه السلام کتاب خو زبور کې ګوري احکام نو واعظ و عبرت و امثال و نصایح وړو کې کتاب ول وبه قال حدثني اسحاق بن نصر الاخر عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القراءه آسان کړی شوی و داود علیه السلام ته لوستل د زبور وی دومره ورته الله آسان کړی فکان یامر بدابته نو خپل خادم خاص او ملازم ته به وی چې زما اس برابر وته په دوره باندې به ګرځېده وی تر څو به چې خادم او ملازم د په اس باندې زین برابر او د زبور ختم کړي فکان یقرأ قبل ان یفرغ یعنی القرآن قراءة الزبور قرآن نه مراد قراءة الزبور هغه به چې اس د جوړېدو نه فارغېده دی به د زبور د تلاوت نه فارغ شوی او ختم کړی به ول باب قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
دا د چې و د شرک او د مشرکین مذمت کوي به ابلغ الوجوه ورته وای راو واړی کنه هغه معبودین چې تاسو ورته خدایان وای دی الله نه ما سوا خدای کې خود وصفتونه پکاري جلب منفعت دفع د مزورت فلا یملکون کشف الضر دا تاسو معبودین مالکان نه دي چې او ضرر تاسو باندې پریوتی درنه اوچتی کی ولا تحویلا مړې دا خو پریدا چې راغله ضرر د دفع کی بلکې د هغه ضرر مخه نشي نیوي چې بل طرف یې واړی نه اوچتوي شي نه بل طرف اړوي شي بیا دا څنګه خدایان دی وبه قال حدثني عمرو بن علي الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه الى ربه الوسيله قال كان ناس من الانس يعبدون ناسا وسیله ویل کېږي ذریعه د تقرب الی الله کان ناس و یو جماعت او یو طائفه ما د ناس معنا په جماعت او طائفه باندې وکړه من الانس په انسانانو کې او طائفه او یو جماعت یعبدون ناسا دی به عبادت کو یو بل طائفه او ډلې ته من الجن چې هغه په جناتو کې وو د ناس معنا ما دواړه ځای په طائفه وکړه ولی د ناس مقابل کې جن راځي او د جن مقابل کې انس راځي کنه لیکن دلته جن هم ذکر دا او انس سم ذکر دا نو انسانانو کې یو ډله وا قافله والا چتل راتلبه او په کومه صحرا کې په وادي کې په ځنګل او جزیره کې به شپه کوله نو دی به ویل چې د دې ځنګل بادشاه د جناتو یو چیرمن او دلته اوسېږي جنات راځي د جناتو په سردار باندې پناه وغواړو چې بیګا ته موږ ته تکلیف ونه رسي نو د قافلې سردار به په اوچت اواز باندې ای د دې وادي سرداره د دې ځنګل سرداره جن ته ویل موږ ټول ستا په پناه کې ځان راولو موږ ته پناه راکه موږ انسانان دلته شپه تېروو چې نه موږ ته ضرر ورسېږي او نه موږ ته نقصان بیا به د قافلې مشر خپلو ملګرو ته ویل چې اوس ارام سم لګي ما ته د جناتو چې کم مشر د هغه پناه راکړه هېڅوک اوس موږ ته ضرر نشي رسوی و یوه ډله د دې انسانانو نه عبادت به یې کو جلب منفعت ناسن لیو جماعت من الجن د جناتو بیا داسې چل وشو چې دا جنات مسلمانان شو انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي للرشد فامن جنات خو مسلمانان شو چې حکم د انسانانو معبودین او جلب منفعت تقاضا و لیکن هغه انسانان په دستور سابق په خپل شرک او شرکی عقیده باندې قائم پاتې شو بیا بم چې په هغه جزیره او صحرا او بیابان او ځنګل باندې تیرېده بیا بم جنات او توازن کولو دی هغې نه به پناه وغوښتل جنات مسلمانان شو لیکن هغه مسلمانان هغه انسانان په خپل شرکی عقیده باندې تر اخره پورې مضبوط پاتې شول ګوره بیا زم او مزمت د شرک وای ګوره تاسو خو انبیاء کرام هم د الله سره شي عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام فرشته اولئک الذین عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام فرشته دغه مخلوق د یدعونا چې دی الله ته عبادت کوي یبتغون الی ربهم الوسیله او دی الله ته لټي غذریعه د تقرب چې طاعت دي طاعت عبادت وابتغوا الیه الوسیله پنځه قسمه وسیله ده یو وسیله په اعمال صالحه وباندې دی لټي الله ته وسیله د تقرب چې هغه طاعت دي او تاسو دوی ته خدایان وای اله وبه قال حدثنا بشر بن خالد الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الايه الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله قال كان الناس من الجن كانوا يعبدون فاسلموا هغه جنات او اسلام راوړ او هغه انسانان په دستور سابق په خپل شرکی عقیده باندې قائم پاتې شول باب قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس مولانا صاحب د تلق وندې وګورن وما جعلنا الرؤيا التي اريناك د رؤيا التي اريناك علما درې توجیه کوي اول توجیه دار چې دینه رؤیات د بدر مراد مقام بدر کې د شپې نه الله پاک نبی پاک ته د اویاو کسانو د مرداریدو ځایونه وښودل او سحر صحابه ته ویل دی ځکه به ابوجال مرداریږي دلته عقبه دلته شیبه دلته خو دا ټول ځایونه عبدالله ابن مسعود وایي چې قسم په خدای که یو ویښته برابر هم د هغه ځای نه خوا دی خوا بل ځای عمل ته پروت دغه رؤیت بدر مراد مقتولین د بدر
چې دا ورته خوب کې خودلی او رسول الله دی هغه د قتل زین صحابه او ته خودلی دویمه توجیه د رؤیا د حدیبیه مراد چې رسول الله مبارک خوب ولید چې زه عمره ته تلم او سحر صحابه او ته ویل چې زه عمره ته زم تاسو څنګه خوخه وما جعلنا رؤیا د حدیبیه مراد او درېمه راجحه توجیه رؤیت د شب معراج د معراج پښپ رسول الله ته د جنت او د جهنم ننداري وخودلې جهنم کې اورونه ولیدل د اور په منځ کې شنه ونی ولیدې آشنا ونه د زقوم کم چې د جهنميانو خوراک کله چې رسول الله مبارک دغه بیان کو د شب معراج کافرانو د مکې ته چې ما جهنم ولید بل لمبه و د هغه په منځ کې شنه ونه و دا یو فتنه او یا معناګان مفسرین کوي یو معنا د فتنه امتحان او تکذیب نو د مکه قریش وستا تکذیب ته په یو امتحان کې پریوته وی راشي محمد عجیبه خبره کوي اور می ولیده او د اور په منځ کې مشنه ونه ولیده ویاله کا عقل دا منی چې د اور په منځ کې مشنه ونه آشنا کیږي وای دا یو لوی امتحان و ازمایش شو د تاری پاره تا خوار څه بستر ګلیدلی حقو لیکن کافرانو ستا تکذیب دا ستاره پاره یو امتحان چې الله تبارک کې واقع کړل به قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال هي رؤيا عين وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رؤیا یعنی دا رؤیت بصری و د سر پسترګو باندې ګوره کده حدیبیه و او کده هر سو او کده شب معراج د سر پسترګو رؤیت قلبی نو چې هغه ته بصیرت ویل هغه شجره چې هغه ملعونه ده الله په لعنت کړو ملعونینو ته په خوراک کې ورکی چې کافران دی هغه زقوم بوټه ده دلته ممتاز لیدلې بعض مقبرو کې شته دي ګوره مولانا صاحب ان صلاه الفجر بزوي ان قران الفجر په اتباع د کثرت د تلاوت سره چې رسول الله بشپېتونه سلو پر آیاتونه 200 آیاتونه چونکه دې کې تلاوت والی مفصل دي نو د ټول مانځنه تعبیر په قران باندې وګ کانه مشهوده دته حاضری کې کرام الکاتبین او حفظه فرشتي دوه ډلې دته حاضری یو ډله هغه چې تاسو را شپته را کړل دویم د سحر جمع کی بل هغه ډله چې د سحر جمع تراغلی ورځ به تیری دا دواړه ډلې کرام الکاتبین ستاره سحر مون یو ډله چې روانه د غیم ریکارډ ویس بل ډله چې راغله تر مازدیګر هغه په خپل ریکارډ کې ستا جمع ولي وی فلهذا د سحر جمع ته اهتمام سره پاتسي یو پکې د قران تلاوت ډیر کیږي دویم مدار چې کرام الکاتبین بستا دوزه اندراج دی عمل کوي او حفظه فرشته به بیاستا په د مانځ باندې د الله عدالت کی گواہی کوي قال مجاهد صلاه الفجر وبه قال حدثني عبد الله بن محمد الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاه الجميع على صلاه الواحد 25 درجه ګوره زیاتی کې د جمع مونږ په انفرادي مانځ 25 درجه او پرونم ترمذی شریف کې حدیث راغی کنه 22 درجه ول تشبک توجیهات وشول وتنزل ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الصبح يقول ابو هريره يقرؤون ان شئتم وقران وای کزان خوشاله ول غواړي ابو هريره وای هغه چاته چې د سحر جمع اهتمام سره کوي کزانونه خوشاله وي د آیات واوري کنه اقرأوا قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا حاضر شي د سحر مانځه ته ذکر د سحر مانځه ته کرام الکاتبین او حفظه فرشتي حاضر کی بس